سوک چې د سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتباع تابعداري کوي د الله جل شانه پدې په وجه د انسان جنت ته داخل کړي د بخاری شریف حدیث ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى زما هر یو امتی با جنت داخليږي مگر هغه کس با جنت ته نه داخليږي چې انکار وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه هغه کوم کس دی چې هغه انکار کوي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما تابعداري وکړه هغه به جنت ته داخل شي او چې زما نافرمانی وکړه هغه انکار او سرکشي وکړه یعنی چې زما اطاعت وکړو هغه سرکشي انکار کوي کې د جنت مستحق نه ده بلکې د بد دي خپل انکار او نافرمانی فوجا د الله جل شانه د عذاب او جهنم مستحق ورجي ترمذی شریف کی حدیث ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اکل طیبا وعمل فی چاچ حلال رزق کرو سنت طریقہ عمل کرو وامن من الناس بوائقه دخل الجنه او د ضرورتنا او د ضررنا خلق فمن کشو نده په جنت داخل شي صحیح حدیث کی جنت ته داخله د فار دویم صفت دا خود لشه چې انسان د ژوند په هر مرحله کې د سنت پورا فیری وکړي هغه عبادت وی کما ملات وی او کما عشرت وی فدې ټول کې د محمد رسول الله د سنت او تابعداري وکړي دا انسان جنت ته د تلو ذریعہ دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تمسک بالسنت دخل الجنه چاچ زما سنت مضبوط یعنی عمل وکړو نو د جنت ته داخل شي محترم فدې کې شوبان شک نشتا چې د حق او کامیابی او د جنت ته تلو لا صرف او صرف دا د انسان د اسلام په دین باندې عمل وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي ځکه په نور لار او سره انسان ګمراه کیږي او د حق لارې نه خطا کیږي ابو داود شریف حدیث دی حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون د قولو د فارا مونته یو نه خط یو نه غکر خراب کلا بیا راته فرمایل هاذا سبیل الله دا الله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا هغه خطا کرتے خی طرف دا او چپ طرف دا خی او بس طرف دا وڑے کگی کرتے راہ کلی نوری کرتے راہ کلی او دیو فرمائل هذه سبل علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیه داهم لاری دی فدی کی بار لار باندې شیطان ناز دے چې خپل لارې ته بلن ورکي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات تلاوت فرمایو وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله او بشک دا دین اسلام او دې ټول زمال لار کوم چې بخینه غدا پستا سود دی فیر کوي او د نور لارو فیر مکوي چې دا نور لارې با تاسو د الله د لارې نه جدا کړی